نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورم پارا یوسل نہ سلویختم نمبر آیت دی. د دې رکو د مخکې رکو سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکو کې د الله رب العالمین د طرف نه د احد حالات ذکر شو. په دې رکو کې واقعات د احد ذکر کیږي د غزوه احد. یا په مخکې رکو کې د کافرانو د طرف نه د مسلمانانو د مغلوبیت یو وجه ذکر شو چې مسلمانانو ته د نبی علیہ السلام د شهادت خبر خور شو. او په دې رکوع کې د مسلمانانو د مغلوبیت یو بل وجه ذکر کیږي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مشوره او داغه په حکم کې د اختلاف او د مخالفت وجه ده. الله جل شانه په دې رکوع کې فرمایي مسلمانانو تاسو همیشه د پاره د کافرانو تابعداري نه ځان وساتئ ځکه د کافرانو تاسو ایمان او د دین دشمنان دي. که کله تاسو د دې کافرانو تابعداري وکړه نو دوی به تاسو د دین اسلام نه واړي، نو تاسو د دوی د مرګتیا او د دوی د تابعدارۍ نه ځان وساتئ ځکه دې کې تاسو ته تاوان دی. بل د غزوه احد نه دا واپسې په دوران کې ابو سفیان چې په دا وخت کې لا ایمان نو راوړي د یو خبرو که د خپل بت د هبل په نوم باندې آواز وکړو، هغه ته فریاد وکړو او د هغې نه بعد بیا یو ناره ولګوله لنا العزا ولا عزا لكم، زمنګ عزا بت شته او ستاسو عزا نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل تاسو دا آواز وکئ الله مولانا ولا مولا لكم، الله زمنګ مولا دی او ستاسو مولا نشته. نو صحابه کرامو دا آواز ولګو. الله رب العالمین دا آیت داغه مقیم مناسبت سره نازل کړی دی بل الله مولاکم وهو خیر الناصرین. دریم آیت د دې رکوع کې الله رب العالمین د مسلمانانو سره یو وعده کوي چې مسلمانانو تاسو په کافرانو باندې به غالبه کیږئ او ستاسو رعب به په کافرانو باندې راځي. د دې آیت په ذیل کې شیخ التفسیر علامه ادریس کاندیلوی رحمت الله علیه فرمایي چې د مسلمانانو رعب په کافرانو دا د احد د واقعي سره خاص نه دی. هر وخت د مسلمانانو روب الله په کافرانو باندې اچي، لیکن مسلمان له مسلمان کېدل پکار دي چې حقیقي معنو کې مسلمان شي. او تاسو سموي چې د هغې یو زنده او ژوندي مثال د افغانستان طالبان غریبانان خلکو د مدرسو مولیانو، لیکن الله رب العالمین هغې ته دومره غلبه ورکړه چې د دنیا سره کافر 50 ملکونه چې هغې ځان ته سوپر پاور وي، الله رب العالمین د دې طالبانو رعب د هغې په زړونو باندې واچو او هغې الله پاک ذلیل او شرمنده کړل او مجبوره شول طالبانو تر مذاکراتو دعوت یې ورکړ. نو دا د دې کافرانو مشرکانو حالت د مغلوبیت او د مسلمانانو رعب چې قرآن کریم کې الله پاک ذکر کړي. هغه جدا مسله ده چې مسلمان په خپل دین باندې عمل نه کوي، مسلمان د الله رب العالمین بندگی پوره نه کوي، مسلمان د نبی علیہ السلام په طریقه باندې زندگی نه تیری، د نبی علیہ السلام په شان شکل و صورت خپل نه اختیاري، نو بیا به ردی مسلمان رعب په کافر باندې نه وي. دا ردی مسلمان کمزوري ده. نور د الله رب العالمین وعده مسلمانانو سره قیامت پورې ده. او وجه دا ده چې په دې کافرانو رعب ذکر راځي چې دا مشرکان دي او د دې کافرانو سره په دې شرک کول هیڅ قسم دلیل نشته. بل د دې کافرانو نتیجه الله ذکر کوي چې دوی شرک کوي نو د دې نتیجه به جهنم وي. بل الله رب العالمین مسلمانانو ته خپل وعده اظهار کوي چې تاسو مسلمانانو سره ما دا امداد وعده وکړه، تاسو سره د خپل وعده ما رښتیا کړه. غزوه احد کې تاسو ته مې اول نه فتح درکړه، ما خپل وعده سرته ورسوله. اگر تاسو خپل کمزوري وه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکم کې تاسو کمزوري او کوتاهي وکړه. نبی علیہ السلام ویل د احد په دې غونډې به تاسو 50 تیرانداز کینئ. عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ته امیر جوړ کړ، لیکن دی مخالفت او نافرمانی دا وکړه
چې دوی په خپل منځ کې په اختلاف شو یاره د اوس خو مسلمانانو زموږ ملګرو جنګ وګټو موږ ته دلته ناستې څه ضرورت دی نو د دوی دا خیال راغی چې د ناستې خو ضرورت نشته لہذا موږ به لاندې کوز شو کم چې امیرو عبدالله بن جبیر رضی الله عنه سره د 12 ملګرو دوی پاتې شول او بقایا ملګري ترې لاندې کوز شو چې زموږ دلته ناستې ضرورت اوس نشته اختلاف یې وکړو دې صحابه کرام چې لاندې کوز شو دوی وی چې لاندې غنیمت ملګري راغونډی موږ بم راغونډ کو نو د دې خیال دا راغی چې اسیم ضرورت نشته نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغه حکم کې د دوی نه مخالفت راغی او د هغې د وجې نه دې صحابه کرامو ته ګټلی شوی جنګ واپس په شکست باندې پرېوتو او بل الله پاک د دې حالت ذکر کوي چې مسلمانانو باندې دا ګټلی شوی جنگ واپس راغی په شکست باندې نو دا د مسلمانانو د پاره عذاب نو بلکې دا د مسلمانانو د پاره امتحانو او بیا د دې معمولی غلطۍ په بنا چې کم تکلیف تاسو ته ورسېدو الله رب العالمین فرمایي هغه مې درته معاف کړ ولقد عفا عنکم هغه چې کوم خطای تاسو نو شو مې درته معاف کړ نو په دې کې به زموږ د مسلمانانو په ذهن کې صفایي پکاري چې صحابه کرامو نه خطای شوی ده الله ورته معاف کړی ده نو موږ او تاسو د دې وجه نه په صحابه باندې طعن نشو لګولی چې صحابه کرامو د احد په غزا کې خطای کړی وه نه الله ورته معافي وکړه نو چې الله معاف کړل نو موږ په هغې باندې طعن نشو لګولی او که څوک پرې لګوي نو دا به مسلمان نه وي بل الله جل شانه د دې صحابه کرامو د شکست حالت ذکر کوي چې کله دې صحابه کرامو ته شکست ملو شو د احد په دې میدان کې نو په دغه ځای کې صحابه کرام د ډیر غم د وجنه د ډیر تکلیف د وجنه یو خوا بل خوا خواره واره شو تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بارک یو پیغام دی ته ملو شو نو د دې غم نورم سیوا شو یو طرف ته د دې غمو ګټلی شوی جنگ شکست او دویم غم پیغام دا ورسېدو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شهید شو دا د دروغو پیغام د دې غوږونو ته ورسېدو ځکه د نبی علیه السلام د احد په میدان کې غاښونه مبارک هم شهیدان شول مخم زخمی و سرم زخمی و کافرانو دا پیغام خور کو او شیطان دې له هوا ورکړه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام شهید شو په دې کې تاسو ته پرون وضاحت شوی چې منافقانو مسلمانان ته خپل دعوت هم شروع کړي چې تاسو راځي خپل دین ته واپس راوړئ ځکه چې پیغمبر نه تاسو په دې دین څه کوئ نو الله جل شانه د دې مسلمانان هغه حالت ذکر کوي چې ګوره تاسو باندې کله مغلوبیت راغی تاسو ته بیا پیغمبر علیه السلام او شاته صحابه کرام اوازونه کول لیکن تاسو خیال نه کو په دغه وخت کې تاسو غم او تکلیف نورم سیوا شو بل الله جل شانه فرمای کله چې صحابه کرامو ته تکلیف ډیر زیات شو یو طرف ته زخمونه بل طرف ته شهیدان بل طرف ته ګټلی شوی جنگ په شکست بدلیدل بل طرف ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شهادت خبر په دې سخت حالت کې الله رب العالمین د مسلمانانو امداد وکړو څنګه امداد وکړو په دې مسلمانانو باندې الله رب العالمین خوب راوست تر دې پوری حدیث مبارک کی راضی تفاسیر لیکي چې بعض صحابه کرام په ولاړه باندې توره به ورسره وه او دومره په خوب غالب شو چې هغه توره به ځان سر اوچته نشو نیوي او د خوب دوه حالتونه دي خوب دوه قسمه دي یو شیطانی دي هغه د نقصان دي او یو رحمانی دي روحانی هغه د فیدې دي شیطانی خوب دار چې ته عبادت کې او تا نه پرېږدي نو دا شیطانی خوب دي سهار د مانځه ټیم دی او تا خوب نه پرېږدي دا شیطانی خوب دي او بل رحمانی خوب د الله رب العالمین د طرف نه چې کوم د امداد خوب دی هغه دا دی چې د جهاد په میدان کې د کفارو مقابل کې ته ولاړې او په تا باندې خوب راغی پېښه چې د الله رب العالمین امداد راغی او په دې احد میدان کې صحابه کرام باندې چې کله خوب راغی په دې کې مسلمانان ته څو پیدې ورسېدلې اوله پیده دا ورسېدله چې د دشمن کومه یره وه هغه د دوی نه ختمه شوه دویمه پیده دا ورسېدله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شهادت چې کومه خبره وه هغه هم د دروغو ښکاره شوه ځکه هغه ورته بیا خوب دماغ برابر شو هغه پیغام دی واورېد د نبي علیه السلام ته راغلل هغه غم هم لرې شو
دریمه فایده دا وه چې دوی ستړي وو، الله رب العالمین په دې خوب سره د هغه ستړیوالی ختم کړ. او څلورمه فایده دا وه چې د دوی ملګري شهیدان شوي وو، نو دوی په هغې باندې هم ډېر زیات غمجن وو، نو د دوی هغه غم الله پاک د دې خوب د وجې نه ختم کو. نو مسلمانانو ته په دې خوب سره الله رب العالمین اطمینان او فایده ورکړه. دغه د مسلمانانو حالت شو. د منافقانو څه حالت و چې کله د صحابه کرامو د احد حالت ګډوډ شو او ګټل شوی جنگ په شکست باندې بدل شو، نو په دې ځای کې منافقانو حالت بیا ښکاره کړو. منافقانو بیا د دروغو خبرې کولې او دې منافقانو به وي چې الله پاک امداد نه دی کړی. نبی علیه السلام اسې وی چې موږ سره الله مدد کوي، دا د الله پاک په ځای باندې پرېښودو او مدد یې نه دی کړی. او بل دې منافقانو به وي چې ګوره موږ ډېر هوښیاران یو، ګوره موږ ته پته وه، زموږ خبره چا نه اورېده، موږ ځکه جنگ ته راتلو نه، موږ ته پته چې داسې چل به کېږي، جنگ به کېږي او په دې جنگ کې به داسې قسمه شکست میلاویږي، د الله امداد به نه راځي، مسلمانان ته به تکلیف رسیږي، زموږ په مشوره باندې چا عمل نه کوو. الله پاک فرمایي چې دا منافقان دي، د دې په زړونو کې یو څه دي او ښکاره بل څه وایي، د دې په زړونو کې کفر دی او ښکاره داسې خبرې کوي چې لکه د مسلمانانو په غم باندې دی خفه دي. الله رب العالمین دې اعلان کوي، ای پیغمبر علیه السلام دې ته ووایه د چا چې د مرګ کوم ځای مقرر شوی دی هغه ځای ته به دې خامخا رسیږي. که تاسو منافقان په خپلو کورونو کې هم ناست وئ او ستاسو د مرګ ځای کوم الله مقرر کړی دی هغه ځای ته به خامخا تاسو وتئ. البته په دې ځای کې چې دا کوم تکلیف راغی نو دا د مسلمانانو امتحان دپاره، د دې دپاره چې الله رب العالمین مسلمانان د منافقانو نه جدا کی او د مسلمانان امتحانو. بل الله جل شانه فرمای چې دې مسلمانان نه کومه خطایي وشوه، کومه غلطي ته وشوه، ما دې ته بخښنه کړې ده، نه اگر چې د دې د معمولی خطایي په بنا باندې ګټل شوی جنگ په شکست باندې بدل شو، لیکن الله پاک فرمای چې ما دې ته په دې میدان کې بخښنه وکړه. ولقد عفا الله عنهم، الله پاک عفو وکړه د دینه. د دې کې د موږ د مسلمانانو یو عقیده پکار ده، هغه عقیده دا ده چې صحابه کرام معیار د ایمان او معیار د حق دی. صحابه کرام زمونږ د پاره معیار دی. که یو سړی وي زه مسلمان جوړېدل غواړم، ایمان راوړم، عمل کوم، نیک اعمال کوم، زندگی تیروم، دی به د صحابه کرامو په شان ګوري. دا زمونږ د مسلمانانو ایمان دی. صحابه کرام دا د الله رب العالمین د طرف نه د پیغمبران نه رستو په مخ د ځمکه باندې پاک جماعت دی. د دین علاوه بل پاک جماعت په مخ د ځمکه نه دی تیر شوی. ټیک ده، دین به خطایې شوي، ګناهونه به تې شوي، اسلام راوړل نه مخکې هم تې شوي، اسلام راوړل نه وروسته هم تې شوي دي، لیکن الله رب العالمین ورته معافي کړې ده. نو چې الله پاک معاف کړل زموږ د مسلمانانو دپاره معیار د ایمان دی. په دې مسله کې مودودي د جماعت اسلامي والا چې کوم امیر دی ابوالعلا مودودي، هغه په دې ځای کې ګمراه شوی دی. هغه وایي په صحابه کرامو پسې بد ردي ویل جایز دی، په صحابه کرامو باندې تنقید او اعتراض کول دا جایز دی، صحابه کرامو پسې خبرې کول دا جایز دی. نو موږ وایو چې د قرآن کریم قانون وګوره، د نبی علیه السلام حدیث وګوره، مسلمانانو ایمان دادي زمونږ د مسلمانانو چې صحابه کرام معیار د ایمان دی، معیار د حق دی. دا زمونږ د پاره پیمانه ده. که چې موږ خپل ایمان کتل غواړو صحابه کرامو ته به ګورو، نو که صحابه کرام په څوک خبرې کوي دا به د مسلمانۍ علامه نه وي، دا به د کفر او د ګمراهۍ علامه وي. په دې مسله کې مودودیان او شیعګان یو ځای دي. شیعګان هم صحابه پسې بدې ردې وایي او مودودیان هم صحابه کرامو پسې بدې ردې وایي. لکه د مودودیان او ابوالعلا مودودي خپل کتاب دستور دی، دستور جماعت اسلامی د هغې صفحه نمبر 14 ده. دی لیکي رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائی. نبی علیہ السلام نے علاوہ با ہیڅ انسان د خپل ځان د پاره معیار د حق نه جوړي، کسی کو تنقید سے بالاتر نه سمجھي. د نبی علیہ السلام نه رستو د پیغمبران نه رستو بل څوک به د تنقید نه اوچت نه ګڼي.
هر چا باندې تنقید کول شي د پیغمبرانو نه بعد نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام باندې کول شي. او بیا سوی کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو د چا په ذہنی غلامی کې مراد صحابه کرام سره مینه مساته. ہر ایک کو خدا کی بتائی ہوئی اسی معیار کامل پر جان چور پر کی د الله چې کوم قانون دی د پیغمبرانو نرسته چې څوک دی هغه ټول د الله په قانون باندې ته تلا ترا پاسا او ته ګوره چې دی صحابي دا کار ټیک دی که غلط دی د دې فیصلې وي ته کوه. اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اس کو اسی درجہ میں رکھے. او چې کوم د قرآن کریم مطابق وي په کوم درجه کې دی هغه معیار مطابق درجه کې ساته. نو ګوره دا ظالم وای چې صحابه کرام ته ګوره د صحابه کرام ایمانونه ته معلومه وه د صحابه کرام تنقید ته جایز ګڼه صحابه کرام سره مینه محبت په غلامۍ کې مه راځه. ګوره صحابه کرام خو د نبی علیہ السلام حقیقي وارثان دي حقیقي عاشقان دي. نو چې په صحابي باندې اعتراض وکړو په صحابي تنقید وکړو په صحابي باندې لعن طعن وکړو نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په استاذه باندې اعتراض دی چې تا د شاګردانو تربیت صحیح نه دی کړی. د الله رب العالمین په انتخاب باندې اعتراض دی د نبی علیہ السلام په انتخاب باندې اعتراض دی. الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه په خپل ورکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله اختارنی بیشک الله پاک زغوره کړي واختار لی اصحابی او زما د پاره زما صحابه خوښ کړي دي. نو صحابه الله خوښ کړل او چې مودودی وي په صحابه پس خبرې کول شي نو دا د الله په انتخاب باندې اعتراض شو. صحابه د نبی علیہ السلام شاګردان دي نو چې مودودی وي صحابه پس لعن طعن تنقید اعتراض کول شي نو دا د نبی علیہ السلام په استاد اعتراض شو چې یاره تا د شاګردانو تربیت صحیح نه دی کړی. ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شاګردانو حق نه دی ادا کړی نو دا د مسلمان کار نه دی چې داسې خبرې کوي. مودودی د ډیرو گمراهونه یو گمراهی دا ده چې صحابه کرام باندې تنقید او اعتراض جایز غني بلکې صحابه کرام باندې اعتراضات کړیم دي. لکه د مودودیان کتاب دی ابو العلا مودودی گمراه لیکلی دی خلافت او ملوکیت هغه کې ټول صحابه کرام بغض دي صحابه کرام باندې اعتراضات دي د صحابه کرام تنقیص او توهین نه دا کتاب ټول ډک کړی دی. او دا ظالم مودودی دې صورت کې چې خپل تفسیر تفهیم القرآن دی ظالم کړی دی. تفهیم القرآن څه دی؟ توهین القرآن دی. د قرآن کریم توهین په دغه خپل تفسیر نوم کې کړی دی. ناغي کې دی وی چې د احد د صحابه کرامو د شکست بنیادی وجه داوا چې په صحابه کرامو کې نعوذ بالله په صحابه کرامو کې سودخوري موجود و. سودخوري څومره خطرناک ګناه ده سود کول څومره لوی جرم دی لیکن دا مردار دا نجس او دا گمراه انسان دیوی صحابه کرامو ته شکست زکه ملو شو چې نعوذ بالله دی به سودخوري کوله. د دې او احد واقعه کې ابو العلا مغدوبی په خپل کتاب تفهیم القرآن چې حقیقت کې توهین القرآن دی پاغه کې دا گمراهی او دا بکواس کړی دی. زمونږ د مسلمانانو عقیده بدا پکار دی چې صحابه کرامو نه ګناهونه شویم دي الله پاک معاف کړی دي. الله رب العالمین هغوی نه د بخن اعلان کړی دی رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله عزت نه خوشاله نو چې الله ته نه خوشاله دي او الله وی دي زمانه هم خوشاله دي نو بیا په صحابه پس اعتراض کول دا به د گمراه د نجاست او د ګندګي علامه وي لکه څنګه چې شیعاګان گمراهان او مودودیان گمراهان کوي. بل منګه ایمان او عقیده بداوي چې صحابه کرام د پیغمبرانو نه بعد په مقدس مکه باندې پاک او اوچت او د الله رب العالمین د طرف نه خوښ خلق تیر شوی. زمون ایمان او عقیده بدا پکا دي چې په مقدس مکه باندې د انبیاء کرام علیهم السلام نرستو د تابعداري حقیقي و مستحقین خلق چې داغي تابعداري پکار ده هغه صحابه کرام دي. او زمون ایمان بدا پکاري کوم مسلمانان وای چې موږ مسلمانان یو زمون د اعمال صحیح دي که صحیح نه دي موږ به د صحابه کرام ایمان او عمل ته ګورو. نو صحابه کرام زمون د پاره معیار د ایمان او معیار د حق دي. زمون ایمان بداوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اول صحابینا
تر د اخر صحابي پورې د یو صحابي بی ادبی هم جایز نه ده او تمام صحابه کرام قابل اتباع قابل احترام دي ځکه صحابه کرام د پیغمبر الله رب العالمین منتخب کړي دي. حدیث مبارک می تاسو ته بیان کو. نو چې څوک هم د صحابو نوم اخلي په ادب احترام به اخلي، څوک چې د صحابو نوم اخلي د مینې محبت په نیت په اخلي. صحابه کرام نوم اخیستل ادب سره پکار دي او کنه به ادبي به احترامي کوي نو دا به ایمان علامه نه وي، دا به د گمراهي او د انسان د انسان د نقصان سبب او ذریعہ دا جوړیږي. نو الله جل شانه فرمایي بل د دې مودودیانو د فهم قرآن په نوم باندې یا فهم حدیث په نوم باندې کلاسونه او کورسونه کیږي. دا خلک خطرناک خلک دي. د اهل سنت والجماعه علماء دیوبند فتوا ده چې دا کم مودودیان دي د مودودیانو درسونه اوریدل صحیح نه دي. د مودودیان ځان ساتل ضروری دي ځکه دا مودودیان دا یو گمراه جماعت دي. عقاید ډیر بد دي لکه یو عقیده پکې د صحابه کرامو په باره کې د تنقید او په صحابه کرامو باندې سپکې خبرې کول د دوی په نزد جایز دي. نو یو عقیده دوی داره نور د دین علاوه عصمت انبیا ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د پیغمبرانو د معصوم کېدو نه دوی انکار کوي. نو ګڼ عقاید دي چې د هغې په بنا باندې دا گمراه دي. لیکن خلاصه د هغې دا ده چې د مودودیانو چې دا کم کورسونه کیږي، د مودودیانو کم درسونه کیږي، د مودودیانو کم بیانات کیږي، په دې کې شرکت کول دا صحیح نه دي ځکه دا گمراه دي، د اهل سنت والجماعه نه خارج دي، اعتقادي بدعتیان دي. نو د دې سره منس کول، د دې سره تعلقات ساتل، د دې درسونو کې شرکت کول شرعاً دا صحیح نه دي. نو الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو ان تطیعوا الذین کفروا کچر تاسو تابعداریو کې دي کسان چې هغه کافران دي، يردوکم دی بتاسو واړي علی عقابکم پخپل پوندو باندې فتنقلبوا پس تاسو به وګرځئ خاسرین تاوان کوونکي، تاسو به تاوان کې پریوځئ. بل الله بلکې الله پاک چې دی مولاکم مددگار ستاسو دی وهو خیر الناصرین او د الله پاک بهترین امدادګر دی، بهتر امداد الله پاک کوي. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب زرد چمنګ به وګرځو په زړونو د کسانو کې چې هغوی کافران دي الرعب یرا بما اشرکو په سبب د دې چې دی مشرکان دي شرک کوي بالله په الله باندې ما دا خدایانو لم ينزل به سلطانا چې نه دی نازل کړی الله پاک په هغې باندې څه دلیل. دوی د داسې خدایانو عبادت کوي چې د هغې دپاره دوی سره څه دلیل نشته. ومأواهم النار او ټکانه او ځای د اوسېدو د دې کافرانو جهنم دی. وبئس مثوى الظالمین او ډېر بده ټکانه ده د ظالمانو دپاره دا جهنم. ولقد صدقكم الله او په تحقیق سره رښتیا کړي د تاسو سره الله پاک وعدو خپله وعده امداد د سره وکړو فتح یې درکړه. اذ تحسونهم باذنی کله چې تاسو کټ کول او قتل کول دا کافران د الله پاک په حکم باندې د الله امدادو حتی تر دې پوری اذا فشلتم چې تاسو کمزوري شوي وتنازعتم فی الامر او تاسو اختلاف وکړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حکم کې وعصیتم من بعد ما اراکم او تاسو مخالفت وکړو من بعد ما پس داغین اراکم چې الله پاک تاسو خود الماغه سو تحبون چې تاسو خوښ ګڼئ. تاسو غنیمت مالو لیدو نو دا لیدلو سره تاسو بیا اختلاف وکړو که تاسو وی چې بزو ضرورت نشته. په مالونو کې حلال او پاک مال نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مال د غنیمت دی. نو مال د غنیمت سره مینه ساتل څه ګناه نه ده، لیکن دغه ځای کې د دې دا خطایی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام وینا دی تر احد د میدان شوه چې د احد په غونډې به تاسو کینئ کوزیږئ به نه او دوی کوز شول نو دوی ته تکلیف ورسېد. منکم بعض ستاسو نه من هغه څوک چې یرید الدنیا چې دی غواړي خوښوي دنیا ومنکم بعض ستاسو نه من یرید الاخره څوک چې خوښوي اخرت. بعض صحابه کرام لاندې غنیمت ته کوز شو او بعض صحابه کرام بره پاتې شو، هغوی که هر قسم قرباني راځي موږ به ورکوو. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم بیا الله پاک واړول ستاسو نه فتحه صرفكم
الله پاک واړولې تاسو عنهم د دوینا یعنی فتح تاسو نه ووړي دا شکست طرف ته څه دپاره عذاب دپاره کې امتحان دپاره لیبتلیکم دپاره دی چې الله پاک امتحان کی په تاسو باندې ولقد عفا عنکم او په تحقیق سره عفو که الله پاک تاسو ته بخښنې درته وکړه ستاسو خطایي الله معاف کړه نو چې الله معاف کړه دا الله رب العالمین د طرف نه نیکان خلق دي والله ذو فضل علی المؤمنین او الله پاک خاوند فضل په مؤمنانو باندې اذ تصعدون کله چې تاسو قتل پناه ونیوله ولا تلوون على احد او تاسو نه قتل شاته پچا باندې تصعدون په دې کې مفسرین لیکي دا عام دي علامه بغوی رحمت الله علیه فرمایي چې دا عام دي بعضی کسان دي غرت او تختیدل او بعضی کسان دا شغی په میدان کې دلته تصعدون عام دي ولا تلوون على احد او تاسو نه قتل په چا باندې والرسول يدعوكم في اخراكم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم يدعوكم بللی تاسو فی اخراکم پرست طرف تاسو کی فاثابکم غما بغم پس ارسو تاسو الله پاک غمن یو غم بغم د پاسه د بل غم یو غم سو زخمونه او د فتح په شکست او د دې سره بل غم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شهادت خبر لکی لا تحزنوا د پارا دی چې تاسو غمجن نشي علامه په سباندي فاتکم چې تاسو نه لاړو ولا ما اصابکم او نه په سباندي اصابکم چې الله پاک ورسو تاسو ته فتح دن لاړه شکست درغي والله خبير بما تعملون او الله پاک خبردار تاسو په عملونو باندې ثم انزل عليكم بیا الله پاک نازل ک په تاسو باندې من بعد الغم پس د دې غم نه امنتن پر کالی نعاسن چې دا خوبو ثم انزل بیا الله پاک نازل ک علیکم پتاسو باندې من بعد الغم پس د غم نه امنتن ذریعہ د امن نعاسن چې هغه خوبو تاس امن ملوش اطمینان ملوش دمه ملوش وا نعاسن په خوب باندې یغشا طائفه منکم چې غالب شو په یو جماعت تاسو باندې غالب شو سم دمکړي خمزیدار دمه موکړه هغه ډېر خفګان او تکلیف او د شهیدانو خفګان ستړیوالی د دشمن یاره اتاسن لړل ستاسو لپاره امن و طائفتون یو بل ډله قد اهمتهم انفسهم چې دی قص کو انفسهم د خپل ځانونو په باره کې ځان بچ کو یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه دی به ګمان کو په الله باندې نه حق ظن الجاهلیه ګمان د جاهلیت دا منافقانو چې الله پاک په دې مسلمانانو مدد نه کوي داسې خبرې به کولی یقولون وای دا منافقان هل لنا من الامر من شيء نشتر زمنګ د پارس من الامر د امر نه من شيء نشي یعنی زمنګ سي اختیار نه چلی زمنګ څوک نه مني قلت فرمای پیغمبر علیہ السلام ان الامر كله لله یقینا اختیار ټول خاص الله د پاره دي یخفون فی انفسهم دا منافقان په ټوی پخپل زرونه کې ما غسو لا یبدون لك چې دوی نه چې نشي کار کولې تا ته داسې شی پټي دنه کفر دی او کاروي موږ پس نه پیګو زمونږ اختیار نشته موږ کمزوري یقولون ویدا منافقان لو کان لنا من الامر شیء کچریوی زمونږ د پاره من الامر د امرنا زمونږ د رینا زمونږ د سوچ او د فکر او د اختیار نه شیء سسیز ما قتلنا ها هنا نو به من قتل شي په دې ځای کې زمونږ د عملګری بدی دی ښکارځان ته مسلمانان وي نو موږ به نو قتل شوي قلت فرمای پیغمبر علیه السلام لو کنتم فی بیوتکم کچری وې تاسو په کورونو کې لبرز الذین کتب علیهم القتل خامخا بخکار کړو الله پاک هغه کسان کتب علیهم القتل چې فرض کړی شو پاغي باندې قتل الی مضاجعهم خپل ځایونو ته یا لبرز الذین خامخا کار شی به کسان کتبا چې مقرر شو علیهم پاغي باندې القتل قتل مړ کېدل الی مضاجعهم خپل ځایونو د مرګ ته وليبتلی الله او د پاره دی چې امتحانو کې الله پاک ما پاغه سباندې په صدورکم چې دی پسینو کې دی وليمحص ما في قلوبكم او پاک الله پاک هغه سو فی قلوبکم چې تاسو پسینو کې دي
الله پاک ستاسو د سینو د هر څه امتحان واخلي. والله علیم بذات الصدور، او الله پاک خبر دی پر ازونه د سینو باندې. ان الذين تولوا یقنا کسان چغي تولوا منکم چې غي وړیدل منکم ستاسونا یوم التقى الجمعان، یا تولوا دی او تختیدل کله چې سخت جنگ شروع شو، شکست حالت. یوم التقى الجمعان، په ورځ د ملاقات ته دوه ډلو، یو د مسلمانانو بل د مشرکانو. انما استزلهم الشیطان، الله پاک د دې صحابو دفاع کوي. انما استزلهم الشیطان، یقین خطا کړو دوی لره شیطان، ببعض ما کسبوا، په بعض کار چې دوی کم کړو. دی خو اختلاف وکړو، احد د غونډې نه کتر راکوز شول، نو په دې کې دی شیطان خطا کړ. ولقد عفى الله عنهم، او په تحقیق سره عفو وکړ الله پاک د دوی نه. ان الله بشک الله پاک غفور بخون کې دی، حلیم او بردبار ذات دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.